په خوله کې نسواري مولا له موړی بس لنډه دا ده چې نسواره چی ته به وایې چې خېټې ته به برکت لاړ شي میانځ کې به خېټه د چارترې د نسوارو نه ډکه شي نسوار مې د خدای شان دی د بلا نه بدي شي ښه شی نه دی ما ته یو سړي د یو مولوي صاحب فتوا راوړه ته خو د دې بد وي د پلانکي مولوي صاحب ورته مباح ویلي دي میدان چې خپل تحقیق یې زه خو په چا رد نه کوم خو مې زما په ذهن کې خو زه وایم چې حرام خو نه دي خو که زما په وس کې کېدی نو ما به ورته ویلي سوار څه ښه شی دی څه چل دی پکې ایره ده پکې ایره خوړل جیز دی دا خو تېرېږي نسوار چې خولې ته واړی تېرېږي که نه تېرېږي یو رکن یو جز ایره ده دویم جز یې څه شی دی تماکو دی نو تماکو خو نشه ده او تېرېږي څوک پکې لا بادام مچوي مې بادام مو شرمول هلکه بادام داسې خورئ په نسوارو کې سره او څوک لا سپېمو کې نسوار اچوي هلکه دا سپېما دا خپل ګند پکې لږ دی چې ته په دې کې فوټکاڼی کې نور ګند هم ور نسوار غاښونه ګوره زه تاسو ته یو خبره کوم د حضور پاک مبارک اخیری عمل سوزه مسواک دا خو یاد کې کنه هر څه درته یاد دي چې علامه اقبال کله پیدا شوی او قاضي اعظم کله پیدا او علامه اقبال د پاکستان خوب کله لیدی دا ته وایي دا ملک په خوبونو جوړ شوی دی له خو دنیا خلق شهیدان شوی د دنیا علما قسم په خدای د دې ملک په بنیادونو کې ویني پرته دي د خدای علامه اقبال خزانه زما ډېر خوښ دی علامه اقبال ډېر داسې خشته خشته نظمونه یې ویلي دي او خصوصا د دیوبند متعلق چې هغه کوم شعرونه ویلي دي نو سړی حیران شي د ښې عقیدې خاوند علامه انور شاه کشمیري یې صفت کړی نه حضور پاک اخیری عمل سو مسواک بی بی عائشه صدیقه فرمایي وی زما سینې ته ډډه والې وه او دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن و بیده سواک لاس کې مسواک حضور پاک ورته داسې په شوق وکړه هلکه خبرې مه کوه په شوق یې ورته وکتل وی زه پرې پوه شوم ما د الله رسوله مسواک ته مړه کېږي مګې وی سر مبارک یې وړقو ای نعم چې او وی ما د ورور نه مسواک راواغېست نو وی هغه سخت و کلک و نو ما په خوله کې پې چکونه ولګول او پوست مې که نرم مې که او بیا مې رسول الله مبارک لورکو وی قسم دې داسې ښکلې مسواک یې ومږو چې په ژوند کې داسې مسواک چاته نه ومږل وی بیا ما له راکړو نو ما زر د حضور پاک ته مبارک ولاړو مسواکو په خپله خوله کې ووو وی زه هغه بختوره ښځه یم چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي زما مسواک هغې ومږه او د هغې ما ومږه دومره بختوره بیبي ده دا د حضور پاک اخیری عمل او داسې مسواک به یې مږه چې ما یې غاښونه له ځان نه ونه باسي ښه نو اوس مسواک حضور پاک فرمایي وی چې یو مجلس ته دی عام مجلس ته پیاز به نه خوري اوږه به نه خوري ولې مسلمان له د هغې د بوی نه تکلیف دی او په خپله به پیغمبر مبارک کچه اوږه او پیاز نه استعمالول ولې وی فإن الملائکة تتأذى مما يتأذى منه الناس فرشتو ته تکلیف دی بیا نه راځي نو حلال او مباحه پیاز به یې نه خوړل ولې خولې نه بوی ځي نو چې تا په خوله کې نسوار واچول نو دا مشک او عنبر دي خوشبو به تې دي که بدبو تې دي بدبویي تې دي مسواک غاښونه پاکوي د اسخاکوي مسواک لاړه پاکوي د اسخاکوي مسواک د خولې نه خوشبو بوځي دا تې بدبویي بوځي مسواک غاښونه مضبوطوي دا غاښونه کچکوي مسواک اوری کلکوي دی کچکوي دی خرابوي نو پیغمبر وی مسواک مګه ته پکې نسوار اچي دا ولې زموږ طالبان هم په دې غم اخته ما ته یو ځل یو طالب ما د جنت ذکر کوم قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون چې جنت کې څه غواړې خدای به درکوي او چې څه دې له تېرېږي میلاویږي به نو یو نسواري طالب چټ راولېږوي نسوار به پکې میلاویږي د ته مې اوس ګوره د سره د اوس نه په نسوارو غم دی
ما ته یو مختلف اوس مړ دی خدای دې وبخي امونه یې خوښو ما ته مولوي صاحب جنت کې به امي دا هغه ام ډېر زیات خوښو وی چې جنت کې به ام ملاویږي که نه ملاویږي خو کمیس په ورته نه وباسئ دلته خو د ولې په غاړه خوري کمیس په وباسئ ملته کمیس ایستل پکې نشته خشته خشته امونه دي هر څه مې وی جنت کې به نسواري مې جنت کې د نسوارو ډبلې نشته نه تماکو شته او بالفرض لکه خبره ده بالفرض ویم بالفرض که تا ته میلو شي نسوار نو لاړې به کوم ځای توکې لاړو ته به چارته دې ته کوزېږي او کنارې ولې ته به راځي لاړې به کوم ځای توکې جنت خو د لاړو ځای نه دی نو جنت کې هغه څیز نشته چې کوم جنت سره مناسب نه دی تا چې اوس ووایې چې څه مې غواړې نو مې د جنت شوق به د چا پړه کې نه راځي د چا پړه کې به دا نه راځي چې زه واپس نری والې ته لاړ شم د چا پړه کې به دا نه راځي چې لاړ شم بیا واپس ټکر ته د چاړه کې به دا نه راځي چې د پردی ښځې ته وګورم خشته ماشومان دي لکانه به د خدمت کوي کله خشته که انه څنګه دی لکه داسې دي که بیض مکنون لیکن د چا پړه کې به ورته غلط سوچ نه راځي او نه به پردی ښځې ته چا په زړه کې غلط سوچ راځي نه به چا د بچو د کېدو چې زما د بچې پیدا شي دا سوچ به د چا پړه کې نه راځي که د چا پلار کافر او دوزخ کې پروت دی د هغه د بخانې سوچ به د چا پړه کې نه راځي نو حضور پاک اخیری عمل مسواک او ته پکې نسوار اچوې لکه دا ولې ما چوې څوک هم چې نسوار اچوي هغه ته ځان بند کې د نن نه پس مې باس نسوار بنو ناچو په دې ښکلې مبارکه خوله او بیا چې حج عمرې له لاړ شي دا شونډې په حجر اسود کښېني او چې بیا راشي نو دلته بیا ته د نسوارو پټکاڼی جوړه کړي نو نسواري ملا له موړی